نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې وکړلو چې یو تن روان کو قائل یو قاصد روان کو او قاصد ته وویلو ویلاړ شه او قریشو ته دا درې خبرې وکړه. قریشو ته دا ووایه چې تاسو د خپل معاهدې خلاف ورزي کړې ده، اوس په دې دریو خبرو کې یو اختیار کړئ، یا خو داسې وکړئ د خزاعه قبیلې چې کوم کسان تاسو وجلي د هغې دیت ورکړئ، زمونږ د ملګرو کوم کسان چې تاسو قتل کړي د هغې څه ورکړئ؟ دیت ورکړئ، خبره به خلاصه شي. دویم دا چې د بنو بکر سره خپل تعلقات ختم کړئ. بنو بکر سره تاسو ملګرتیا ده او د هغې په ملګرتیا کې تاسو بنو خزاعه وجلي دي، نو د هغې سره خپل ملګرتیا څه کوئ؟ ختمه کړئ. دویمه خبره دا ده. او دریمه خبره دا ده چې په حدیبیه کې کومه معاهده لیکلې شوې ده یا هغه ختمه کړئ، فسخ یې کړئ. په دې دریو خبرو کې یې وکړئ، یا د بنو خزاعه د مقتولینو دیت ورکړئ، یا د بنو بکر سره خپل تعلقات ختم کړئ، یا مې چې ستاسو سره د جنگ بندۍ کومه معاهده او کوم شرایط لیکلي ووایئ چې هغه موږ نه منو، هغه فسخه کړئ. دې دریو خبرو کې وکړئ. قاصد چې قریشو ته دا خبره وکړه، قریشو ورته ویل په دې دریو وړو کې یو هم نه منو، په دې دریو وړو کې مونږ یو هم نه منو، او ووایئ خپل پیغمبر ته چې څه کوي ودې کړي. چې دا یې وویلو قاصد روان شو، چې قاصد مدینې منورې ته روان شو، دلته کې دوی وویل چې یاره دا خو مونږ غلطي وکړه، ځکه چې هغه زور خو هم مات شوی و که نه، هغه زور هم مات شوی و، ځکه غټ غټ خلک مسلمان شوی، خالد بن ولید غونته سړی مسلمان شوی، مدینې منورې ته تللی و، عثمان ابن طلحه رضی الله تعالی عنه غونته کې سړی مسلمان شوی، عمر ابن عاص غونته سړی مسلمان شوی، غټ غټ خلک مسلمان شوی و، نو دوی هغه زور خو مات شوی و چې سوچ وکړه یاره زموږ خو اوس هغه زور هم نشته دی او موږ خو د نبي علیه الصلاة والسلام سره د وعدې خلاف ورزي وکړه، دا به اوس څه کېږي؟ ستومانه شو، خپېمانه شو. ابو سفیان ته وویل هله شا به زر ځان مدینې منورې ته ورسوه او نبي علیه الصلاة والسلام ته ووایه چې د حدیبې کومه معاهده ده زه د هغې تجدید له راغلی یم، هغه مې در سره یو ځل ماته کړه خو زه بیا راغلی یم چې هغه معاهده نوي کړو، زر ورشه. ابو سفیان د صلح دپاره د مکې نه روان شو مدینې منورې ته، چې څنګه مدینې منورې ته ورسېدو نو لومبی د خپلې لور کره لاړ. ام حبیبه رضی الله تعالی عنها د ابو سفیان یوه لور په نبي علیه السلام واده وه، په ازواج مطهرات کې ده ام حبیبه رضی الله تعالی عنها. نو دی چې مدینې منورې ته څنګه ورغی که نه نو ډایرکټ د خپلې لور کره لاړ، چې د خپل لور کره لاړ او لور یې ورته ډېره زیاته خوشحاله شوه، ځکه خپل پلار یې ډېره موده پس ولیدو، ډېره موده پس یې ولیدو ابو سفیان، او پلار یې ډېر لوی سړی و، د مکې مکرمې سردار و، څه وړوکی سړی خو ونه که نه. نو دا خپل پلار ته پاسېده، پلار یې ځان ته رانږدې کړه، دا یې ښکل کړه، دا پلار په تندي ښکل کو، خو چې کله سلام کلام وشو نو د ابو سفیان داسې یو پوزې پروت او د په هغې باندې کېناستو. نو چې څنګه کېناستو نو ام حبیبه رضی الله تعالی ته وفرمیل بابا لږ صبر وکړه، لږ صبر وکړه. نو هغه داسې لږ اوچت شو، نو هغې ته هغه پوزکی راغونډ کړو، هغه بستره یې ترې راغونډه کړه، چې راغونډه کړه بابا اوس کېنه. نو هغه ورته وایي لورې زه کېناستمه په پوزکې، نو هغه دې رانه راغونډ کړو. نو دا دې رانه ولې راغونډ کو؟ دا پوزکی زما مناسب نه دی او که زه د دې پوزکي مناسب نه یم، دا پوزکی زما مناسب نه دی، زه د پلار یم او دا پوزکی لږ خیرن دی، خراب دی، نو دا دې مناسب ونه ګڼله چې زه په دې خراب پوزکي کښېنم، نو ځکه دې راغونډ کو. خو که داسې دې کړي دا ښه خبره ده، خو که زه د دې پوزکي مناسب نه یم، یعنې زما دومره قدر نشته دی چې زه په دې پوزکي کښېنم. نو ام حبیبه رضی الله تعالی عنها ته فرمایل وی بابا خبره داسې نه ده، خبره داسې نه ده، بلکې دا هغه پوزکی دی چې په دې باندې زما سره د دواړو جهانو سردار کینی او فاسی، دا د هغه د ملاستې ځای دی، دا د دواړو جهانو د سردار پوزکی دی. بابا زه دا نه مناسب کوم چې یو مشرک دی د الله پاک پیغمبر په ځای باندې کینی، پلار مې ټیک ده ډېر راته ګرانې، ډېر راته ګرانې، خو مشرکې او زه دا نه برداشت کوم چې د پاک پیغمبر په ځای باندې یو مشرک کینی. دا پوزکی مې ځکه راغونډ کړو. پلار یې ورته وویلو
وی لوري تاسو پیغمبر دا اخلاق ښایي او لوري چې زمانه جدا شوي نو داسې شوي چې لکه لاره د نورکه شوې ده زمانه چې کله جدا شوي کنه نو په شر کې مبتلا شوي نو ام حبیبه رضی الله تعالی عنها ورته فرمایل وی بابا چې ستانه جدا شوي ما په شر کې نه یم مبتلا شوي بلکې د کفر د تیارو نه راوتې ما د اسلام په رڼا کې داخله شوي ما د اسلام په رڼا کې داخله شوم بیا ورته وی بابا یو تپوس درنه وکړم ابو سفیان ورته وکړه وی ته ډېر زیات هوښیار سړی که نه وی هاو وی د مکې مکرمې سردار کنه ډیر خلک درته کینی او پاسې ستا په خبرو باندې عمل کوي کنه لوی د مکې سردار کنه ډیر هوښیار سړی وي او بابا تعجب راته په دې راځي او حیرانتیا راته په دې راځي چې د دومره عقل سره ګټو ته سر ټیټای د دومره سردارۍ سره ګټو لوټو ته سر ټیټای بوتانو ته سجدې کوي نو زه حیرانه په دې باندې چې ستا عقل په دغه ټایم کې چېرته لاړ شي ابو سفیان چې دا خبره واورېده د غصې نه سیده پاڅېد او مسجد نبوي ته راغی مسجد نبوي ته راغی او نبی علیه الصلاة والسلام سره کېناستو او وی ورته ویل ای محمده صلی الله علیه وسلم وی زه راغلی ما چې د حدیبې کې زما او ستا کومه صلح شوې ده چې هغه دوباره وکړو د حدیبې مقام کې چې کومه صلح زمونږ شوې وه د هغې تجدید دپاره راغلی ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته اسم ونه ویل نه ورته خو ویل نه ورته نو ویل خاموش پات شو نبی علیہ السلام دیناس تو ناصر دغه ځای را پاسید چې پاسید ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورغه دا ډیر خاص ملګری دی کې د شي د زما سفارش وکي ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ورغه وی ابو بکر زه راغلی ما ته خپل ملګري ته زما سفارش وکړه چې د حدیبې کومه صلح زموږ شوي وه کوم شرایط لیکلي شوي چې هغه راسره دوباره نبي علیه السلام ومني موږ مات کړي دي خو اوس دوباره راغلی چې بیا د سره تازه کړو دا معاهده ابوبکر رضی الله تعالی عنہ فرمایل زه دا کار نشم کولی زه دا نشم کولی دی د هغې ځای راپاڅېدو لا عمر رضی الله تعالی عنه وی کېدای شي دی زما سره دا خبره ومني وی عمره دې له راغلی ما چې لاړ شي خپل ملګري ته ووایي چې ابو سفیان راغلی دی او خیر دی دا معاهده ورسره دوباره تازه که عمر رضی الله تعالی عنه فرمایل وی زه ستا دپاره لاړ شم او نبي علیه الصلاة والسلام ته سفارش وکړم عمر ډېر غوسناک سړی و که نه وی زه لاړ شم او ستا سفارش نبي علیه الصلاة والسلام ته وکړم وی قسم په الله کو نبي علیه السلام د جهاد حکم وکړو تا سره او هېڅوک نه جنګېدل زه به ستا خلاف یوازې جنګېږم توره یې راویستله وی زما دا توره به ستا د سر د پاسه او ته ما ته وایي چې نبي علیه السلام ته زما سفارش وکړه دی خو د هغې ځای نه ورټلی شو لاړ علي رضی الله تعالی عنه لره وی علي تا ته پته ده چې زه ته یو بل ته په رشته کې ډېر زیات نږدې یو بل ته ډېر زیات نږدې یو علي رضی الله تعالی عنه فرمایل وی څه وکړم وی داسې وکړه چې نبي علیه الصلاة والسلام ته زما سفارش وکړه زما سفارش ورته وکړه چې دا حدیبې دا کومه معاهده چې مونږ کړې ده چې دا راسره نبي علیه السلام دوباره ومني علي رضی الله تعالی عنہ فرمایل ای زمانه د الله په ذات باندې قسمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې په باره کې یو فیصله کړی ده د دې باره کې نبی علیہ السلام څه کړی ده یو فیصله کړی ده اوس د چا مجالم نشته چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دغه خلاف خبره وکړي زه نه شم کولای نبی علیہ السلام خپل فیصله کړی زه څنګه ورزم نبی علیہ الصلوۃ والسلام لره ابو سفیان فاطمه رضی الله تعالی ته مخاطب شو ای بنت محمد اے د محمد لوري فاطمه رضی الله تعالی هم ناسته وه حسن رضی الله تعالی سره هم ناستو او علي رضی الله تعالی هم ناستو د دوی اے د محمد لوري صلی الله علیه وسلم وی ته خپل پلار ته سفارش وکړه که نه او که ته ورته نه کوې که نه نو ستا خواته چې دا کوم ماشوم ناست دی د حسنه دا کوم ماشوم چې ناست دی وی ده ته ووایه چې لاړ شه مسجد نبوي کې دا چغه ووخه چې ما قریشو ته پناه ورکړې ده د حسن ته ووایه چې دی مسجد نبوي ته لاړ شه په مسجد نبوي کې کومه چغه ووایي چې ما قریشو ته پناه ورکړې ده یقین وکړه چې د ده په اواز سره به تمامو قریشو ته حفاظت نصیب شي محفوظ بشو تمام سرداران فاطمه رضی الله تعالی عنها فرمایل دا خو ماشوم دی پناه ورکول خو د غټو کار دی
دا خو وړوکی دی دی به څه پناه ورکړي وی دویمه خبره دا ده چې د نبي علیه الصلاة والسلام په خلاف کې به دی راپاسي او یو تن ته به پناه ورکړي زما بابا به یو فیصله کړي او د هغه نوسې به راپاسي او د هغې خلاف به وایي چې ما پناه ورکړې ده نه دا موږ نشو کولی ابو سفیان علي رضی الله تعالی ته متوجه شو علي دا معلومیږي دا چې دا خبره ډیره سخته شوې ده دا خبره ډیره سخته شوې ده ځکه زما سپارښت ته هیڅ کوم تیارو نه دي خو داسې راته څه چل وښیه چې اوس د مدینې منورې نه خو نامراده لا نه شم که نه هلته مکې کې به خلکو ته څنګه مخ خیمه چې زه اسې رالمه څه طریقه خو راته وښیه که نه نو علي رضی الله تعالی ته وفرمایل وی داسې وکړه که نه زه درته یو چل خیم کو ودې کو نو ښه به ستا دپاره کیدای شي فایدهمنې وی څو وی جمعات ته لاړ شه مسجد نبوي ته او هلته په تیزه دا خبره وکړه چې زه دې دپاره راغلی ما چې د حدیبې د صلح تجدید وکړم د صلح حدیبی تجدید د پار راغلم او د هغې د استحکام د پار راغلم او د صلح چې کوم موده ده د هغې د زیادت د پار راغلم چې هغه موده دې نورم زیاته شي دا چغه ووخه او بیا ځه ابو سفیان راغی مسجد نبوي ته نبی علیہ السلام هم ناست دی صحابه کرام هم ناست دي په چغې دا اواز وکړو وی زه مکې نه دې دپاره راغلی ما چې د صلح حدیبیه دې بحال پاتې شي هغه شرایط بحال پاتې شي دا خبره یې وکړه او د مسجد نبوي نه روان شو مکې مکرمې ته لاړ چې کله مکې مکرمې ته لاړو هلته ترېنه خلک تپوس وکړ ابو سفیان څه دې راوړو مسجد نبوي ته لاړم او اواز مې وکړو چې زه د صلح حدیبي د تجدید دپاره راغلی نو هغې ورته وایي ستا دا اعلان نبي علیه السلام قبول کړو څه ښه و نه یې درته وکړه ده وی نه وی نه درته ښه کړې نه وی نه وی دا درته چا ویلي وی دا راته علي داسې ووینو وی دومره غټ سرداري او علي غوندته سړي ته دوکه کړې دې څه مطلب چې لاړې مسجد نبوي کې د اعلان وکړو چې زه د صلح حدیبي د تجدید دپاره راغلم او را روان شي نه درته ښه میلو شو نه درته نه میلو شو اسې رالي وی اسې لاړې او اسې رالي اوږ ولیدلې دلته کې نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو ته وفرمایل وی تاسو د جنگ سامان تیار کړئ ځان تیاروئ د جنگ سامانونه تیاروئ په مکه باندې حمله کوو خو داسې به وکئ چې ګوره څوک درنه خبر نشي دا خبره پټه ساتو مکې ته ګوره دا خبر ونه رسي چې نبی علیه السلام په مکه باندې څه کوي حمله کوي دا خبره پټه وساتئ په دغې ورځو کې د مکې مکرمې یوه ډمه وه دې به دا مجلسونه به یې کول او په حجرو کې به ګډېده او خلکو به یې پیسې چانګلې د دې دغه معاش او دغه د ګټې وټې ذریعه وه خو چې کله په غزوه بدر کې ډېر شي کفار مړه شو نو د مشرکین مکه هغه زور لږ کم شو نو دا په دغې ورځو کې راغلي او مدینې منورې ته نبی علیه الصلاة والسلام له راله وی اے محمد صلی الله علیه وسلم وی دې له نه یم راغلی چې مسلمانه شوې یم نبی علیه الصلاة والسلام ورته وی څه له بیا راغلی صحابه کرام هم پېژندله ټولو پېژندله مشهوره ښځه وه وی څه له راغلی وی ما باندې به چې چا پیسې چنګلې خو تا ټول ووجلو سردارانو په ما باندې پیسې چنګلې خو تا ټول مړه کړلو وی په مکه کې اوس زما ګزاره ګرانه ده څوک را باندې د پیسو چنګلو نشته دی مکه کې مې ګزاره نه کېږي څه له راغلی وی دې له راغلم چې ته د خپلو ملګرو ته ووایې زما سره امداد وکړي ماله څه پیسې میسې راکړي ما اوس هلته ګزران ګران شوی نبي علیه السلام صحابه کرامو ته وویل یو که د چا څه وس کېږي دې له یې ورکړئ بس دې له چې چا څه وس کېږي ورکړئ له چې ځي صحابه کرامو سره د خپل وس موافق چا څه ورکړي چا څه ورکړي پیسې وله ورکړې د مکې نه څه کړله د مدینې منورې نه د مدینې نه را رخصت کړه خو چې کله دا د مدینې منورې نه راتله که نه یو صحابي د هغه نوم حاطب بن ابي بلتعه حاطب بن ابي بلتعه رضی الله تعالی عنه دا بدري صحابي دی په بدر په غزا کې د نبی علیه الصلاة والسلام سره شامل شوی و نو چې کله دا راتله که نه نو هغه ولې یو خط یو چوټۍ ولیکله او په چوټۍ کې ورته دا ولیکل چې نبی علیه الصلاة والسلام په تاسو باندې حمله کوونکی دی او داسې کسان تیار کړي داسې کسان لکه دریاب دی دریاب په تاسو باندې حمله کوي نبی علیه الصلاة والسلام په خط کې دا ولیکل او دا د ښځې له ورکړو دا به د ځان سره ووسي مکه کې به هلته هغوی ته دا خبر ورکړي دا ښځه را روانه ده
نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې وحی رااله جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام راغی وی د الله پاک پیغمبره ستا راز پاش شو ستا چې د کم راز خبره واغه مکی والو ته ورسېدله یو ښځې سره خط او حاتب بن ابي بلتعه ولا ورکړی دی او هغه ښځه په روضه خاخ مقام کې روانه نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام درې تنه مقرر کړو درې صحابه کرام مقرر کړو حضرت علی رضی الله تعالی حضرت زبیر رضی الله تعالی حضرت مقداد رضی الله تعالی د درې صحابه کرام ته اسنه توخیجه اوخیجه سنت او شابه هغه خزه در مګره خط مکی مکرمه ته ونه رسي اخطر مکی ته ونه رسي دی ای پروزه خاخ کې به اعلان دی کوي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم پروزه خاخ کې به لاندې کوي بس اخذ په اوخ باندې روانه و دي اسونو ته وختل روان شو درې واړه صحابه کرام او چې څنګه روزه خاخ مقام ته ورسېد خزم ال تلان دکړه چې وای رسوله بس اسون راکوش د اوخ مواري ولا ونیو اوخ ورلکین او خزه ته راکو زکړه خزه ته خطر خزه ما سره خط نشته وی خط تر سره شته خط راکا اوخ ورله ولټاو د دې چې کم سامان او هغه تار پتار کو خطو د خزي چې کمی کپړې وي داغي تلاشي واغسته خط نشته دی اوس خط د سره ملایږي نه خزي ما سره شي نشته دی علی رضی الله تعالی ته فرمایل وی زما پیغمبر چې سوی هغه رښتیا وي زما پیغمبر تر اوسه پر دروغ نه دی ویلي او هغه وجره دې سره خط ته وی دا خط رو باسه کنه قسم په الله کو ستا کپړې استل راشي کپړې بدر نه مباسم کو ستا کپړې استل راشي په مګنا دا بدر نه مباسم خدا خط پراکه مونږه خط در سره شته دی کو ته ډیر وچ ما سره نشته دی خو زمون پیغمبر ول چې دې سره خط یقینا مونږ ولې ټاو چرته شته دی مخ خپل وسو کو خط نشته دی خو چې پیغمبر وي خط سره شته دی نو اصحاب کرام داوود نبی رسول الله په خبره داسې کلک یقین او استاد سره خط موجود دی خزه پوه شو چې په اس حالت زما مخ کتلو نشته دی دا کمسې دې سوچا تکړه او د کمسې د لاندې په دی وختو کې غټه کړي وو د سټ سره د کمسې د لاندې په دی وختو کې د تعویذ یې خو دا تعویذ غونټه ته جوړ دا ختمه دلته پټ کړي وو چې پټ کړو کمسې ته الاس کو خاطر راويست وره ولکو چې وره کو هغه ته وسو تزا خاطر واغستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام له راوړو چې راوړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خط کول او کو ته پاړاو شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاتب ابن ابي بلتعه رضی الله تعالی دا صحابي وروغتو دا کار دی ولي کړی دی صحابه کرام سغ صدی عمر رضی الله تعالی تور هرستری د نبی سم ته بار بار وی د الله پاک پیغمبر ماته اجازه راکا د دې منافق دا سر و ما دغه مون سره ډیره غټه دوکه وکړه ماته اجازه راکا چې دې منافق نه دا سر والزم نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابي وروته حاتب ابن ابي بلتعه حاتب دا راته وجدا کار دی ولې کړی دی اگر ته د الله پاک پیغمبر زه خپل خبره کوم خو په ما باندې تلوار مکوئ چې زه خپل خبره پوره کوم ما باندې تلوار مکوئ نبی سامي وای ته سوای اذا الله پاک پیغمبر قسم په الله کو زما په اسلام کې زره بره فرق راغلی زه مسلمان یم دا کار دی ولې کړی دی اذا الله پاک پیغمبر د ایوي مجبورای نه کړی دی د مکی مکرمه نه چې څومره صحابه کرامو هجرت کړي ده کنه او الته خزه بچی پاتې شوی یا نور څوک پاتې شوی نو الته رشتہ دار شته دغه خیال ولا ساتي ویزه مکه نه راغله مدینه منورې ته خو زما خزه او بچی په مکه کې پاتې شوی دي او الته زما یو رشتہ دارم نشته چې دغه خیال وساتي په مکه کې زما هیڅوک نشته دی خزه بچی می خوشی پاتې شوی هیڅوک نشته دی د الله پاک پیغمبر دا کار ما صرف د خپل خزه او د بچو د پاره کړی دی ما وی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې سکی دا به الله اسی کوي زما په خط باندې دا پاتې کیږي نه الله نبی علیہ السلام ته اسی فتح ور کوي خو په هغه باندې زما لګون ته کې احسان راشي نو زما د خزه او د بچو بل خیال ساتي هغه ته تکلیفونه التنه ور کوي زما بچو ته ولته تکلیفونه نه ور کوي دا کار می صرف دې د پاره کړو ما دا سکارو کو چې هغه الله او د الله رسول ته ضرر نشي رسوله کما دې خط الله او د الله رسول ته ضرر نشي رسوله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایلی ته رښتیا وای تا دا کار ته مسلمانی خدا کار ته صرف دې د پاره کړو ته رښتیا وای تا دې وکړو عمر رضی الله تعالی بیا فرمایي
وې د الله پاک پیغمبر سرتی هم دا منافق دی نبی علیہ السلام دا مخ مبارک داسې سور شو او عمر رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي یا عمر تا ته پته نشته چې دا بدري صحابي دی دا په غزوه بدر کې شامل شوی نه دی او د غزوه بدر متعلق الله تبارک وتعالى څه فرمایلی چې باقي کوم صحابه کرام شریک شو تبارک تعالی دا غي متعلق ولې چې تاسو څه کوي تاسو جنتیان یې دا جنتی صحابي او ته جنتی سروما دا بدري صحابي نه دی عمر رضی الله تعالی دا خبره وری د سترګو وروخ کې روان شي په جړا شو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل وی الله ورسوله اعلم الله دا الله رسول ډیر خپويږي ما غلطي وکړه دا الله پاک پیغمبر زفو نه شوم نو دا یو واقع پکې داسې راغلی و چې د حاتب ابن ابي بلتع رضی الله تعالی عنہ متعلق چې دا صرف هغه خط لیکلو نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مازیګر منس په مسجد نبوي کې وکړو او لزر صحابه کرام د ځان سره مرګري کړو او زه چې زو مکه مکرمه باندې حمله کو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په بیبیانو کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره دو بیبیان ملګری وي ام سلمہ رضی الله تعالی عنها او میمونه رضی الله تعالی عنها دا دواړه بیبیانی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په دې سفر کې وي چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقام جحفی ته ورسید ذوالحلیفہ نو انت سره حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ میلو شو چې د خپل کور سامان په سارو باندې بار کړی دی او خپل بچی ور سرم دی او کور والا ور سرم ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل عباس تر چرته رواني ورته د الله پاک پیغمبر زه درتلم مدینه منورې ته ما هجرت کو زه تا پسې در رواني مته خودي خو را رواني نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل خپل اهل او عیال او سامان چې کم دی دا مدینه منورې ته ولېګا او ته زمونږ سره مرګري شه مونږ په مکه باندې حمله کوو نو ته زمونږ سره جهاد ل روان شه نو عباس رضی الله تعالی عنہ دغه زینو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره مرګري شو اصل کې عباس رضی الله تعالی عنہ مخکې مسلمان شو نه مخکې مسلمانو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل وی زم مدینه منورې ته هجرت کوم درزم خو نبی علیہ السلام به منکو عباس ته مرزا ته مکه کې پاتې شه خپل اسلام پټ د خلکو نه وساته د دې لپاره چې موږ ته د مکه د خلکو خبر راکړي ته موږ پسې مرزا نبی علیہ الصلوۃ والسلام عباس رضی الله تعالی عنہ د مقام جحفی نزال سره مرګره کوي عزت زموږ مرګره شچزو بیا مخکې تللی یو بل مقام دی چې هغې ته مقام ابوا ویلی شي چې هلته کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپلو صحابه کرامو سره ورسېدو نو هلته ورسره یو 3 تنه نور مرګ میلاو شو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره یو ابو سفیانو دا ابو سفیان نه دا بل ابو سفیان دی دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تر زوی دی ابو سفیان ابن حارث دا د نبی علیہ السلام د تر زوی دی نو یو ابو سفیان دویم عبداللہ بن امیہ دا دو تنه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په مقام ابوا کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره دا دو تنه میلو شو یو ابو سفیان او دویم عبداللہ بن امیہ ما درته وی دا بل ابو سفیان دی دا د نبی علیہ السلام د تر زوی دی ابو سفیان ابن حارث د حارث زوی دی او دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام رضاعی رورو مو د ابو سفیان رضاعی رورو ځکه نبی علیہ السلام د حلیمی بی بی په خوړ دیو کنه او د ابو سفیان هم د حلیمی بی بی په خوړ دیو نو دا دواړه رضاعی رورو مو د نبی علیہ السلام د تر زوی مو رضاعی رورو مو او دا د نبی علیہ السلام د وړوکوال ډیر سخت ملګری و داسې ملګری و چې نبی علیہ السلام بچر ته ونه دی ور سره و
دا سی کنه په دې وړوکوالي کې مرګتیا وي د هلکانو که نه نو دوی ملګري وو د تره زامن مو ملګري مو چې چېرته به نبي علیه السلام هلته به سره د ابو سفیان خامخا موجود و داسې مرګتیا وه ډېر یو بل باندې مین وو خو چې کله نبی علیه السلام د پیغمبرۍ دعوه وکړه که نه نو د ټول نه سخت دشمني د ابو سفیان شو او داسې دشمن شو د نبی علیه السلام چې د نبی علیه السلام خلاف اشعار به یې جوړول بیا او ډمې به یې راوستې او هغه به یې ګډولې خلکو ته به وي چې تاسو دې پیغمبر له راځئ زه درته د هغې نه ښکلی مجلس لګومه زه درته د هغې نه ښکلی یو مجلس لګوم دې له ولې نه راځئ چې هغه خواله ځئ دومره د نبي علیه السلام سخت دشمن و یا هغه چې د وړوکوالي ملګری و چې کله نبي اسلام د پیغمبرۍ دعوه وکړه بیا هغه چې د ټول نه سخت بدترین دشمني دی شو د نبی علیه السلام په سپکاوي کې به اشعار ویلو او حسان ابن ثابت رضی الله تعالی به بیا دله جواب ورکو د نبی علیه السلام د طرف نه دا بل چې عبدالله بن امیه دا د نبی علیه السلام د خپل د ترور زوی دا د عاتکې زوی و د عاتکه بنت عبدالمطلب د نبی علیه السلام ترور و د پلار د طرف نه د پلار د طرف نه چې کومه د نبی علیه السلام ترور وه د هغې زوی عبدالله بن امیه نو دا د نبی علیه السلام د خپلې سکه ترور زوی و خو دیم د نبی علیه السلام ډېر سخت دشمن و یو ځل نبی علیه السلام د اسلام دعوت ورکړو نو دی عبدالله بن امیه ورته څه ووي ته ماته د اسلام دعوت راکړه چې زه پیغمبر یم نبی علیه السلام وی او زه الله رښتینی پیغمبر رالیږلم دی عبدالله بن امیه ورته ووي که نه وی که ته چېرته اسمان ته وخېږې زه درته ګورم چې ته اسمان ته روانې او اسمان کې یو سوری وشي او ته په هغې کې ننوځې او د هغې طرفه در سره فرښتې ملګري او تا یو خط راغستی د الله د طرف نه او په هغې کې الله لیکلي چې دا زما پیغمبر دی بیا دې نه منم دا دومره بیا د نبی علیه السلام سخت دشمن شو دومره سخت دشمن شو نو په مقام ابوا کې دا دواړه د نبی علیه السلام سره میلاو شو چې دوی میلاو شو صحابه کرام ورته تپوس وکړه که تاسو چېرته ځئ وایي موږ خو مدینې منورې ته در روانو په نبي علیه السلام باندې ایمان موږ راوړو صحابه کرام راله نبي علیه السلام له زیری ورکړو د الله پاک پیغمبره ستا د وړوکوالي هغه دوست ابو سفیان او ستا د خپلې ترور زوی عبدالله بن امیه هغه دواړه مسلمانېږي اجازه ته ورکړه چې راشي کلمه ورته ووایي نبی علیه السلام وفرمایل زما مخې لی مه راولئ زما مخې لی مه راولئ صحابه کرام حیران شو د الله پاک پیغمبره تا خو به د دوی دپاره ډېرې دعاګانې غوښتې ته خو به په دوی پسې ډېر زیات خفه وې او دعا به دې غوښته چې الله یو مې د وړوکوالي ملګری دی یو مې د ترور زوی دی الله دا مسلمانان کا او اوس چې هغه مسلمانېږي ته ترې مه خاړئ نبي علیه السلام وفرمایل بس ما خوالی مه راولئ دوی ما ته ډېر تکلیف راکړی دی دوی ما ته ډېر زیات تکلیف راکړی زما خوالی مه راولئ هر صحابي به راته خوشحالېده به په نبي علیه السلام به یې زیری کو چې د الله پاکه پیغمبر ستا د وړوکوالي دوست ابو سفیان او ستا د ترور زوی عبدالله بن امیه مسلمانی کې راولو د نبی علیه السلام د طرفه به ورته جواب میلاو شو ما خوالی مه راولئ زما خوالی مه راولئ د نبی علیه السلام سره ام سلمه رضی الله تعالی عنها په دې سفر کې دوی هغې ته وویل وي ته زموږ لږ سپاره شو که نبی علیه السلام ته که نه نو ام سلمه رضی الله تعالی عنها راله نبی علیه السلام لره وی د الله پاکه پیغمبره ستا د نبوت او ستا د خو اخلاقو نه خو پردې خلک محرومه نه دی دا یو دی د وړوکوالي دوست دی او بل دی د ترور زوی دی دوی به ستا د اخلاقو نه څنګه محرومه ځي د الله پاکه پیغمبره اجازه ته ورکړه چې راشي چې ایمان راوړي نبی علیه السلام ورته وفرمیل ام سلمه ډېر تکلیف یې راکړی دی دواړو نو دې دواړو ډېر تکلیف راکړی یو زما په سپکاوي کې اشعار جوړولو او دې بل ته ما خبره وکړه د ایمان نو ده ماله داسې جواب راکړو چې کو د الله د طرف نه سره فرښتې راشو ماله د الله د طرف نه خط راوړي بیا دې هم نه منم داسې جواب د ماله راکړی دی دوی رالو علي رضی الله ام سلمه رضی الله تعالی سپارش کوي د الله پاک پیغمبر زما امید دی چې دا به ستا نه محرومه نه پاتې کېږي زما امید دی چې ته به دوی محرومه کوې نه دلته کې دوی دواړه راله علي رضی الله تعالی عنه لره علي رضی الله تعالی دوی دواړو ته وویل زه درته یوه طریقه ښیم کېدای شي نبی علیه السلام تاسو معاف کړي څنګه داسې وکړئ که نه
چې تاسو لاړ شئ چاته وایئ ما او ډایرک د نبی رسول الله مخې ته ودرېږئ په خپل ورشئ چاته وایئ ما او چې د نبی رسول الله مخې ته ودرېږئ کنه نو دا آیات په وایئ تالله لقد آثرك الله علينا وان كنا لخاطئين دا آیت سوره یوسف آیات مبارکه ده چې کله د یوسف علیه السلام ورونه رااله یوسف علیه السلام ته ودرېدل او وی پیژند چې دا خو زموږ ورور دی موږ کوی ته ورته کړی وو او الله داغه نه جوړ کړی دی بادشاہ او پیغمبر ته جوړ کړی دی د ملک بادشاہ دی اوس موږ کوی ته ورته کړی وو نورور وی تالله لقد آثرك الله علينا وان كنا لخاطئين قسم په الله لته په موږ باندې غوړه کړی موږ خطا کاوه الله غوړه کړی په موږ باندې موږ نه خطای شوی دا ویلال شه د نبی رسول الله وړاندې مبارک وړاندې ودرېږي د نبی رسول الله او د آیت مبارکه تاسو وایي ابو سفیان چې څنګه راغی نبی رسول الله ته مخامخ ودرېد کنه د آیت وی تالله لقد آثرك الله علينا وان كنا لخاطئين قسم په الله د الله پاک پیغمبره الله ته په موږ غوړه کړی خو موږ خطا کارو موږ نه پوهیدو چې کله دا آیت اولستو نبی علیہ السلام چې ورته څنګه وکتل نو نبی علیہ السلام ولې جواب ورکو ویلا تسریب علیکم اليوم پتا سو هیڅ ملامتیا نشته دی یغفر الله لكم وهو ارحم الراحمین الله به تاسو ته بخنو کې الله ډیر رحم کوونکی دی زه تاسو مسلمانان شوي ګوره نبی علیہ السلام بچ څوک ورته مخامخ راغی به نبی علیہ السلام مخ مبارک نشو ټینګول ورته نبی علیہ السلام ورته فرمایي لا تسریب علیکم اليوم پتا سو اس ملامت یعنی نشته خیر دی به کومه ته خو ارسه ویلی ما معاف کړی بیا او نبی علیہ السلام ورته فرمایل الاسلام يخدم ما كان قبله تاسو چې مخکې ما سره څه کړی دی اسلام هغه ارسه تاسو ختم کړو هغه ارسه تاسو ختم شو د اسلام د وجه هغه ټول ګناونه درته الله معاف کړو دی ابو سفیان بیا د نبی علیہ السلام په مدح کې اشعار ویل په مدح کې اشعار ویل او دی به د نبی علیہ السلام مخامخ نه راتو نه براتو نبی علیہ السلام نه به څنګه څنګه ته ګرځیدو او هانکه نبی علیہ السلام بوله د جنت زیری ورکول اے ابو سفیان اے زما د وړوکوالی مرګریا اے زما رضاعی ورته خو جنتی نبی علیہ السلام بوله د جنتی زیری ورکاو خدای بشرمې د پاغ خپل کلو باندې دوم رستو مانو او دا رنګي عبد الله ابن ابي اميه دغه د نبی رسول الله سلام نه چرته دې په ژوند کې هم د نبی رسول الله سلام ته ببر بیان دي کتلی چې کوم ځکه به نبی رسول الله او صلی الله او خطه قتل د خپل ملامتیا د وجه د نبی رسول الله سلام ته ببر بیان وکتلی بهر حال په لار کې ورسره دوی میلو شو د دواړه ملګری د دواړه صحابه کرام ابو سفیان او عبد الله ابن ابي اميه دوی مسلمانان شو د نبی علیہ السلام سره روان شو نبی علیہ السلام خو د رمضان المبارک میاشو پر لسم رمضان دوی روان شي وو د نبی علیہ السلام او د صحابه کرام روزه وا خو چې یو ځای ته ورسېدل نو په نبی علیہ السلام باندې په خپل هم او په د صحابه کرامو باندې هغه رجو ډیره ګران شو ځکه یو ګرمي وا دویم جهاد ته روانو نو کمزورتیام په بدن کې راتله نو چې نبی علیہ السلام او قتل چې زما صحابه کرام د روزي د وجې نه کمزوري کیږي نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته فرمایل روزه ماته کوي روزه تاسو څه کوي ما ته کوي ځکه حدیث مبارک راځي ليس من البر الصيام في السفر دا نیکی نه ده چې ته په سفر کې روزه ونیسي دا نیکی نه ده چې ته په سفر کې څه ونیسي روزه ونیسي نو نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته فرمایل په خپل روزه ما ته کړه صحابه کرامو ته فرمایل تاسو روزه څه کوي ما ته کوي ځکه جهاد لرواني کمزوري کېږي روزه اس په نبی علیہ السلام په صحابه کرامو څه کړله ما ته کړله د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب دا دی چې کو سفر د مشقت وي تکلیف والا سفر وي نو پای کې ته روزه خوړې شي بیا چې کله کوجه شي دا غي بسر او ګرځي قضا بر او ګرځي خو کوچرته سفر د آرام وی لکه نن سبا ایر کنډیشن والا بسونه دي اجازه نه دي هیڅ تکلیف پکې نه نو کو سفر د راحت وي بیا روزه نیول بهتر دی غوړه دی وجه دادا چې د روزي مبارک چې کم فضایل لیدا په نور میاشت کې بیا نشتا
ځکه چې د رمضان المبارک کم فضایل دي دا په نورو میاشتو کې بیا اگر چې د دې روزې به ته وروسته قضا راوګرځئ خو په رمضان المبارک کې چې د روزې کم ثواب هغه خو نشته دی که نه هغه رحمتونه هغه فضیلتونه خو بیا نشته دی نو نبی علیه الصلاة والسلام او صحابه کرامو روژه ماته کړله مقام مر الزهران ورته ویلی شي ځکه اوږد سفر دی د مدینې منورې نه چې مکې مکرمې ته ځي الله دې موږ ټول بار بار بوزي ډېر لوی سفر دی نو چې کله مقام مر الزهران ته راورسېدل که نه نو نبی علیه صلات وسلام وفرمیل صحابه کرامو ته دلته تاسو پړاو واچوئ پړاو واچوئ دلته کې ځکه شپه د دلته آرام کو ماسخوتن ټیم نو جیسې دا تیاره خوره شو که نه نو نبی علیه صلات وسلام وفرمیل وی د خپلو خیمو سره اورونه بل کئ اور نه دی اور بل کئ دا د عربو عادتو چې کوم ځای کې به یې پړاو اچو که نه نو هلته کې به یې د خپلو خیمو سره اور بل کو یو خو پخلی مخلی به هم تیارول ځان لا دویم دا اور به یې ځکه بل کو چې دا لوکي برخ وخېږي او خلک یې ویني چې دلته قافله راغلی او قافله پاتې کېږي نو خلک به راغی د هغې سره به یې تجارت وکړو څه به یې په دوی خرڅ کړو څه به یې د دوی نه واخیستل داسې تجارتي قافلې به روانې وي نو د اور به یو علامت به د لرې نه به ښکاره شو چې پلانکي ځای کې قافله د خلک به راټول شو نو تجارت پالته کې وشو میله به ولګېدله نو نبی علیه صلات وسلام فرمایل وی د خپلو خیمو سره تاسو بل کوئ اورونه بل کوئ دغلته کې مکې واړه ته خو پته وه چې موږ د نبی علیه السلام سره واده خلافي کړې ده او یو ورځ به نبی علیه السلام په مکه باندې حمله کوي کو هر کله ده خپل ځان خو ورته معلوم و چې موږ بدعهدي کړې ده نو دوی به کله کله د شپې چکر لګو چې یاره د مدینې منورې د طرفه خو خیر دی که نه څه حمله ممله خو نه کېږي نو درې تنه راوتي وو یو ابو سفیان ابن حرب او دویم بودیل بن ورقه او دریم حکیم دا درې کسانو د مکی سردارانو دوی راوتي وو بارې چکر وو چې یاره د مدینې منورې د طرفه خو خیر دی که نه څه حملې مملې خو بس دغه نه دوی چې وکتل خیمې لګېدلې ورونه بلیږي دا یو بل نه تپوس کوي وی بودیله د ابو سفیان د بودیل نه تپوس کوي بودیله معلومیږي دغلته کې چاته قافله راغلي اور بلیږي خیر خو دی نو دا بودیل ورته وی دا د بنو خزاعه یو لښکر دی هغه دغلته تېرېږي د بنو خزاعه یو لښکر دی په دغې طرف باندې تېرېږي نو ابو سفیان ورته وی بودیله لږ د عقل لږ کار واخله بنو خزاعه دومره زیات دي ته خو د خیمو د اورونو ته وګوره که نه هغه دومره زیات دي دا خو چېرته ډېر خلک د ټول ملک د اور نه ډک دی وی زه چې لږ تماشه وکړو خواله ورشو که نه چې لږ ورنږدې شو د نبی علیه السلام صحابه کرامو هغې چوکیداري کوله دا درې واړه ونیول ګرفتار یې کړو چې ونیول بس یو ابو سفیان یې ونیو دویم بودیل بن ورقه او دریم حکیم دا درې واړه ونیولو چې ونیول عباس رضی الله تعالی مسلمان شو کنه دلته سره کسان خبرې کوي څوک وي وجنو څوک وي نبی علیه السلام خواله بیا دا خبرې ورسره کوي په دې کې دغه تیرېدو عباس رضی الله تعالی عنہ عباس رضی الله تعالی په خچره باندې سور دی نو چې خبرې واورېدې ویره دا خبرې خو د ابو سفیان دي خبرې د چا دي د ابو سفیان وایي پېژندو که نه نو اواز یې ورته وکړو نږدې ورغی ابو سفیانه ابو سفیان منډه کړه وی عباس ته دلته وي او زه دلته یم وی وجنې مې ما بچ کا نو عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایلی اے ابو سفیان قسم په الله کو د بچ کېدو بل لارې خو زما خچر ته راخېږه نو ایله به بچ کېږي زما خچر ته راخېږه بس ابو سفیان منډه کړه د عباس رضی الله تعالی عنہ سره په خچر سره شاته کېناستو عمر رضی الله تعالی عنہ چې وکتل چې ابو سفیان دی توره راویسته او رامنډې کړې رامنډې و چې دا خو د نبي اسلام د ټولو نه سخت دشمن دا دی ځکه غزوه بدر کې دی و په غزوه احد کې دی و په غزوه خندق کې دی و په ټولو جنګونو کې د نبي اسلام خلاف جنګېدل او مشري به یې کوله عمر رضی الله عنه چې ولیدل چې ابو سفیان لاس له راغلی دی او مسلمان شوی هم نه دی توره یې راواخېسته او رامنډې کړې ابو سفیان د عباس رضی الله عنه ته فرمایي وی عباسه وی دا پوری خو عمر نه دی را روان وی را روان دی وی قسم په الله زما د مرګ دپاره را روان دی زما د مرګ دپاره را روان دی جو عباس رضی الله تعالی خچر په منډه کو اوس عمر رضی الله پیدل عباس رضی الله په خچرو دی په منډه اغسته دی نو د شاه علی او عمر आवाज وکړو وی عباس قسم په الله لګ ودرېږه دا خو د نبی اسلام ډیر سخت دشمن دی ته زمانه چرته زغلی
او کو د نبی رسول الله خو له بوس بیا زما په لاس نه راځي ځکه چې د مسلمانېږي او نبی رسول الله ول پناه ورکړي خو د نبی رسول الله د رسیدو مخکې لګي مال راکړي چې به خپل توره لګي ساړه کبا کنه عمر رضی الله عنه سي منډي وخي ابا هم په منډه غسته دي دا غیر ازغلی او عمر نه ته منډي وي حتی در دې چې د نبی رسول الله خو له ورسو اذا الله پاک پیغمبر ابو سفیان دی را سره ابو سفیان دی را سره نبی رسول الله والسلام ورته فرمایل ښا ابو سفیان دی او دې کم ځای وستا ملګرو گرفتار کړي دي ستا ملګرو څه کړي دي گرفتار کړي دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو سفیان ته وویل ابو سفیان ایمان راوړه زه درته وسوم ایمان راوړه اگر چې زما ډېر سخت دشمنی اگر چې زما ډېر صحابه کرام ستا د لاس شهیدان شوي دي خو اوس درلم دعوت در کوم ایمان راوړه ایمان راوړه حدیث مبارک کې راځي نبی رسول الله سلام فرمایي د زرو کافر قتل کول دا ما ته خوښ نه دي بلکې ما ته خوښ د یو تن مسلمانېدل دي زه دا نه خوښوم چې زر کافر دې قتل شي زه ډېره مینه د دې سره لرم چې یو کافر دې مسلمان شي پر دې سره مینه لرم وی ابو سفیان زه درته وایم چې مسلمان شه ابو سفیان نه مسلمانېدو انکار یې کوم هغه نور دوه ملګري چې کوم ورسره بدیل ابن ورقه او حکیم هغه خو ایمان راوړو خو نبی رسول الله ته څنګه مخامخ شو کلمه ویل مسلمانان شو خود ایمان نه راوړو اوس عمر رضی الله عنه ته سیټ تولا دې تور رسول دا دې الله پاک پیغمبر دې نه مسلمانی ګو داسې مکبیا نه راځي زما دې توري په حواله کا زما د توري په حواله کا بار دا خبره کوي بار دا خبره کوي عباس رضی الله عنه په عمر رضی الله عنه په دې سر راوړو ګرځیدو ته عمر غلی شه کو استاد قبيله سره بیا بریدانه ویلی چې وجنه وای ګوره دا ته کو کو استاد خاندان استاد قبيله سره بیا بریدانه وی چې وجنه وای خدا زمونږ د قبيله سره دې ځکه بار وای چې وجنه وای عمر رضی الله تعالی داسې عباس رضی الله تعالی کتل وی عباس وی زما پلار خطاب نه دی خطاب وی قسم په الله چې ستا په ایمان ز څومره خوشاله شوم کنه کو دومره زه د خپل پلار په اسلام هم خوشاله شوی وی چې زه خبر شوم چې عباس مسلمان شو وی ما ته دومره خوشحالي رااله کو خطاب مسلمان شوی زما پلار زه دومره خوشاله دم ای وجه دا ده کنه چې ته د نبی رسول الله ترې او ستا په ایمان باندې نبی رسول الله ډېر خوشاله شو نو چې ما وکتل چې د نبی رسول الله تر مسلمان شو نبی رسول الله خوشاله ده کنه وی ما ته خوشاله ډېر محبوب ده وی زما زړه خو داسې ده نور چې تر ته سوای نه غراته وای نو زدي د دیو جن نه وجنما چې دا زما د قبيله نه دی زدي د دیو جن وجنم چې دا نبی رسول الله ډېر سخت دشمن دی نبی رسول الله عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایل ای عباس د خپل خیمه ته بوزل ته بشپو کی دا ابو سفیان ځان سره بوزا ال ته بشپو کی کدا صحابه کرام ګره پریدینا د ځان سره بوز خپل خیمه ته نو عباس رضی الله تعالی د ابو سفیان ته دعوت ورکړي وای ابو سفیان مسلمان شه ټول عمر مګټو تا لوټو تا بوټو ته سجدي وکړي سي راکړو بوتانو ته سجدي وکړو څه هوتي منتل مسلمان شه او تا تم پتر چې دا رښتینه پیغمبر دی او زم ما تم پتر زما دا وراره رښتینه پیغمبر دی وری په ایمان نه راوړي ابو سفیان ورته جواب کې څه وی یا ما څه ډیره خپه راته چې رښتینه پیغمبر دی خراته علم دی ولینا وېږم چې رښتینه پیغمبر دی ویولې ایمان نه راوړي مړ څنګه ایمان راوړم غیرت را لې اجازه نه راکړي غیرت لري اجازه نه راکړي زه اوس په ایمان راوړم د خلک بسوي زمونږ د پښتو غیرت ته کنه زمونږ د پښتو غیرت ته مړ وې دا کرول مې دې پسې نوري تاوان شي خدا کار نه کومه زمونږ د پښتنو دا غیرت کنه ته سړی ته په جرګه کې سوال کوي مننت کوي دا ورته مو چې لکه ستا په کې پیدا دا کار ولې نه کوي مولوی صاحب د پیدې نه زما دې پسې کرول نوري تاوان شي خو نه کومه ولې نه کا بس مال غیرت د اجازه نه راکړي نو هغه د غیم دا هغه د جاهلیت غیرت نو جاهلیت غیرت وی خراته پته د رښتینه پیغمبر دی رښتینه پیغمبر دی ایمان ولې راوړي مړه نه زه په خلکو سره سترګې څنګه مخامخ کوم چې زه په ایمان راوړم په ایمان راوړم به هر حال عباس رضی الله تعالی عنہ قائل نه کو په خبره باندې په خبره قائل نه کو چې ایمان راوړم سحر شو بیا سره عباس رضی الله تعالی عنہ ملګری دی وی راځه نبی علیہ السلام خالص خو چې څنګه را روان دی په نبی علیہ السلام سترګې ولګې دي کنه نبی اختیار وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله
ایمان یې راوړ ابو سفیان مسلمان شو چې مسلمان شو ابو سفیان عباس رضی الله عنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل دا الله پاک پیغمبره د ابو سفیان چې د مکه سردار دی د مکه مشر پاتې شوی دی نو دته دا فخر لک خون ورکي دا خوخی چې ماتل کسه یو امتیازي غونډه شان وي لکه دا خبر سره لګمینه ده نو دته یو غونډه کې ورکه چې دی په خوشاله شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل وی څوک چې د ابو سفیان کور ته په مکه کې داخل شو هغه ته امن دی هغه ته څه امن دی دا ور نبی اسلام یو عزت ورکو کنه د ابو سفیان کور ته چې په مکه کې څوک داخل شو هغه ته امن دی هغه ته موږ اسنه وایو ابو سفیان ورته وی الله پاک پیغمبر زما کور خدوم ردی نه چې ټول خلک په کې داخل شي ولک کسان به داخل شي نور به چرته زی نو نبی علیہ السلام فرمایل وی څوک چې حرم ته داخل شو هغه ته امن دی هغه ته به موږ څه نه وایو اذا الله پاک پیغمبر حرم خو دومره غټ نه ټول مکی خلک په کې نه راځي ته بس خلک داخل شي نو بیا دا نورو نبی علیہ السلام فرمایل وی چا چې پزان پس د خپل کور ور بند کو هغه تم امن دی هغه تم څه دی هغه ته به هیڅوک نه وایي که ایمان راوړي او که نه راوړي خو چې پزان پس د کور ور بند کو دته به صحیح امن وي ابو سفیان اوس خبره لګ ټیک شو چې خلک د بازار پسې دی ورونه بند کی کنه که ایمان راوړي کو نه راوړي ورونه دی بند شي امن ورته شي حاصل شي بهر حال نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بیا نبی علیہ السلام عباس رضی الله عنه فرمایل دا ابو سفیان یو غونډه کوي ته اوخی جوا چې دا ټول صحابه کرام ویني چې څوک ورته سونه وای ځکه چې هر سړی د قبیلې د مکی سردار ابو سفیان د خور سړی د په مرګ پسې ګرځي نو دې غونډه کوي ته وخی جوا چې دا ټول مجاهدین ویني چې څوک ورته سونه وای چې پته وته لګي دا مسلمان شوی دی وی ټیک شو راځه نو ابو سفیان ځان سره داسې یو غونډې ته وخی جو عباس رضی الله تعالی سره ودرېدو نو داسې قافلې را روانې دي یو قافله را روانه ده د مجاهدینو د صحابه کرامو او د یو امیر د هغه جنډه نیولې ده مهاجرینو قافله رااله او د هغې نه مشر چې کوم مخې ته امیر روانو هغه حضرت زبیر رضی الله تعالی عنه هغه جنډه نیولې ده او شاته پسې مهاجر صحابه کرام روان دي بل قافله د مجاهدینو داسې رااله او مخکې دی یو امیر روان دی سعد ابن عباده رضی الله تعالی دا قافله د انصار وه انصار د مدینه منورې چې کوم صحابه کرام دي مجاهدینو قافله را روانه وه مخې ته یو تن روان دی جنډه یې نیولې ده سعد ابن عباده رضی الله تعالی خو چې دا سعد ابن عباده رضی الله عنه د ابو سفیان په خوا تېرېده که نه او ده ته یې داسې وکتل هغه ته خو پته وه چې دې سړي زموږ پیغمبر ته ډېر تکلیفونه ورکړي دي نو په ډېر جذبه کې راغی نو چغه یې وویله وی الیوم یوم الملحمه نن به د جنګ ورځ ده د جنګ موږ به نن غوښې پرې کوو الیوم یوم الملحمه نن د جنګ ورځ ده ته به ګورې چې موږ نن څنګه جنګ کوو ابو سفیان ویرېدو وی دا څوک دي عباس رضی الله تعالی تاسو کو دا انصار دي کنه دا خو ډیر غوسه دي دا خو ډیر غوسه دي پدې کې قتل چې بل ډله را روانه ده په هغه کې هغه کسان روان دي چې ټول اسلحه چولي بس داسې را روان دي نو ابو سفیان داسې ویریدو د عباس رضی الله عنه تاسو کې عباس داسې را روان دي دا انصار او مهاجر شریک را روان دي نو دا خو ډیر لوی قافله نه ده دا خو ډیر خلک نه دی په دې کې نبی علیہ السلام هم را روان دی په دې قافله کې نبی علیہ السلام هم را روان دی نو چې نبی علیہ السلام داسې تېرېده که نه نو د ابو سفیان ورته آواز وکړو وی اے محمد صلی الله علیه وسلم وی تا د خپلو صحابه کرامو ته حکم ورکړی دی چې خپل خاندانونه پې قتل کړي د مکې خلک ټول قتل کړي نبی علیہ السلام فرمایل نه ما خدا حکم نه دی ورکړی چاته چې تاسو مکې خلک قتل کړي نو دا ماته سعد ابن عباده سوي وی سوي وی هغه چې یو الیوم یوم الملحمه نه خو د جنګ ورځ ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل د سعد ابن عباده نه جنډه واخلئ د سعد ابن عباده نه جنډه واخلئ خیر بل چاله مو ورکوي داغه قیس چې کمزوی دی غلې ورکوي داغه زوی له جنډه ورکوي خو د نه جنډه واخلئ داغه زوی له جنډه ورکړه چې ابو سفیان کله مسلمان شو نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه مخکې مکې ته ځان را ورسو او په مکه مکرمه کې مسجد حرام ته داخل شو الته یو आवाज وکړو
وی اے د مکې خلکو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مکه مکرمه باندې حمله کوونکې د مکې ته را روان دی خو مقابله ګوره هیڅ څوک ونه کوي دغه مقابله څوک نشي کولی وی څوک چې بیت الله شریف ته راغی هغه په امن کې دی څوک چې زما کور ته داخل شو زه مسلمان شیم هغه په امن کې دی او چا چې په ځان پسې د کور دروازه بند کړه دیم په امن کې دی نبی علیہ السلام دته څه نه وایي خو د نبی علیہ السلام مقابله ګورې مه کوئ د نبی علیہ السلام مقابله نشئ کولی کو چا مقابله د نبی علیہ السلام په دې ورځ وکړه ځان به هلاک ابو سفیان دا اعلان وکړ بیا راغی خپلې ښځې لره د دې ښځې نه هنده نوم هغه هنده چې کوم د حمزه رضی الله تعالی عنه په زړه باندې چکونه لګولي وو هغه هنده د ښځو د ابو سفیان دی راغی هندي مسلمان شه په دې کې ستا کامیابی ده او مسلمان نه شوې نو ګوره بچ کېده دي نشته دی دا بار تر وته زما په خاوند باندې څه چل شوی دا دې کومې خبرې کوي دا د څه د لیونتوب خبرې شروع کړې دي هغه ورته بس ما چې درته څه ووینه هغه مې درته وویلو نبی علیه الصلاۃ والسلام چې مکې ته څنګه داخلېدو نو د څلورو واړو د طرف نه کسان را داخل کړو د یو طرف نه پخپل راغی او د دریو طرفونو نه داسې لخکرې مقرر کړي چې تاسو به پلان کی طرف نه راشه پلان کی طرف نه خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ لخکرو د توی تبه مکې ته د لاندې طرف را داخل شي او هغه طرف نه یره و د جنگ ځکه خالد بن ولید رضی الله تعالی ته ویل وی ته به دغه طرف نه راشه صحابه کرام ته او فرمایل وی هیڅ چاته بسنه وای هیڅ چا سره به جنگ نه کوي خو کو چرته یو سړی په تاسو باندې حمله کوي او تاسو سره جنگ کوي دا به مقابله کوي دا ورته وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې مکې ته داخليږي انتهایی په عاجزۍ سره ده خوشالم ده خو انتهایی په عاجزۍ سره ځکه هغه خبرې ټولې زړه ته راځي کنه هغه ټولې خبرې په فکر کې راتلې چې ما سره په دې مکه کې دوی څه نه دي کړي زه په کومه طریقه د دې مکې نه ایستلی ما زما لورګانو ته طلاقونه دوی ورکړي دي زما لورګانې زخمي کړي دي بلال په څو شګو سملولی دی هغه ټولې خبرې ورته یادې دي او نن هغې مکې ته په غلبه باندې را روان دي حدیث مبارک کې راځي وی نبی علیہ السلام سر داسې ټیټ کړی دی چې مکې ته را دننه کېږي او دومره په عاجزۍ سره سر ښکته نیولی دی وی د نبی علیہ السلام د ګیرې مبارک ویښته چې دي که نه د اوښ د کجاوې سره به لګېدل د اوښ د کجاوې سره د نبی علیہ السلام د ګیرې مبارک د ویښته لګېدل داسې سر ټیټ نیولی ډېر په عاجزۍ سره مکې ته را داخل شو او څنګه چې را داخل شو په خوږ اواز سره په تیز اواز سره د دې آیاتونو تلاوت شروع کو انا فتحنا لك فتحا مبینا او د سوره نصر تلاوت شروع کو اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا دا سوره په تیز تیز اواز باندې وایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکې ته را داخل شو ناصافي نظر ولګېدو چې د خالد بن ولید رضی الله تعالی تور چمک وي پړکیږي داسي صحابه کرام تور دي دا چمک وي پړکیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام خالد بن ولید رضی الله تعالی وروغتو وی خالد داسه دي ته ما د جنگ نه منع کړي تا خو جنگ شروع کړي تور دي پړکیږي هدا الله پاک پیغمبر ډیر صبر مې وته کو ډیر صبر مې وته کو ما په حمله نه کړي دوی په ما باندې حمله وکړه زه یې پرې ښودم نو چې په ما حمله وکړه تا راته ولي چې بیا به جوابي کاروایي کوي جو ما په هم شروع کړه نو د مسلمانانو نه صرف 2 کسان شهیدان شي او د کفارو نه 12 کسان مردار شو نور او تختیدل اسی معمولی غونته کې جګړه پکې رااله فتح مکه پر ځان نور داس جنگ نه دی شوی د خالد بن ولید رضی الله تعالی په لخر باندې داسې د لوفران غونته الکانو دی راوځي شو په د باندې حمله وکړه چې حمله وکړه چې د پښور وکړه بیا وو تختیدل 12 کسان ته مردار شو صرف 2 صحابه کرام تینا شهیدان شو د مسلمانانو نه
نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ام هانی کور ته لاړو. ډایرک نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ام هانی کور ته داخل شو او چې دا غي کور ته داخل شو نو اترکات منځ وکړو. د چاش ټیمو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اترکات منځ وکړو. ام هانی ورته ویل دا د نبی علیہ السلام د تر لور او د علی رضی الله تعالی عنہ خور و. د ام هانی ورته ویل وی د الله پاک پیغمبره زما د خاون دو رشتہ دار د غور ته راغلي دي، زما سره پناه غستې ده او زما غرور نه دی علي ابو زتور رستری دي چې زې وجنه ما او زما سره پناه غستې علي وجني زما غرور نه پریدي. نبی عليه الصلاه والسلام فرمایل یسوک چې د ام هانی کور ته داخل شو هغه په امن باندې دي. علي دې ته سمو آیا دې ته ام هانی پناه ور کړی ده دې ته سمو آیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا حرم ته داخل شو او د خانه کعبه طواف وکړو او د خانه کعبه نه چې کم غیر چاپیر 300 او شپېته بوتان پراتو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په لاس مبارک کې داسې ولخته و او حدیث مبارک کې راځي یو بوت بيداسي نیوا او دا آیت پوي جاء الحق وذهك الباطل ان الباطل كان ذهوقا. دا آیت پوي او یو بوت ته لخته د مخامخ کوله او څنګه چې به لخته مخامخ کړه بوت په نسکور را پریوته. دا ټول بوتان زمکه ته 300 او شپېته بوتان زمکه ته را پریوته. نبی رسول الله د لری قاعده دی زنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام عثمان ابن طلحه روغتو او عثمان بن طلحه ته مال د خانه کعبه چابیان راکړه چابیان ته واغسته او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې څنګه د خانه کعبه دروازه کوله کړو دنه په تصویران لګیدلیو خانه کعبه کې دنه د کافرو تصویران لګولیو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل د خانه کعبه نه دنه د تصویران لري کوي او د زمزم په اوبو وینځي د زمزم په اوبو باندې وینځي. نو خانه کعبه نه تصویران لري کړو شو د زمزم په اوبو باندې وینځل شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خانه کعبه ته داخل شو او مونږ پکې دنه وکړو او چې دنه پکې مونږ کو د الله اکبر چغې ورله په هر ګوټ کې واله خانه کعبه په ګوټونو باندې وګرځیدو الله اکبر دا چغې واله او دو صحابه کرام سره هم دنه شو بیت الله شریف ته بلال رضی الله تعالی عنہ او اسامه رضی الله تعالی عنہ دا دو صحابه کرام سره خانه کعبه ته دنه شو. چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام خانه کعبه کې مونږ وکړو او دروازه کوله کړه بار تر و د خانه کعبه په دروازه کې ودرې نو غیر چاپیر حرم شریف مکمل دخل کوډا کو با غیر چاپیر خانه کعبه نه څومره ایره دا مکمل د مکه ټول خلک راچې درو زید کړو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خانه کعبه په دروازه کې ودرې د داسې د درشلې اونیوي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو خطبه ویله اوګه خطبه ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پکې دا آیتوم تلاوت کوم یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اے خلکو تاسو د یو سړی د آدم علیه السلام او د یوې زنانه د حوا بیبي نه پیدا شوی تاسو د یو سړی اولاد په تاسو کې خکت او پورته نشته او چت او کوز در پکې نشته دی. ها ان اکرمکم عند الله اتقاکم د الله په نسبت په تاسو کې غوړ هغه انسان دی چې هغه تقوا دار دی. بس کوغه د ار نسب سره تعلق ساتي. الله دا نسبونه په تاسو کې د پاره پیدا کړی چې او پیجندل شي په تاسو دا د پہچان د پاره د پیجنګلو د پاره دی. په عربو کې دا عادت او جغي په د نسبونو باندې ډیر فخر کو. نو نبی رسول الله په دې آیت کې دا غیر رد کو په فتح پکې پر چې په نسبونو باندې ګوره فخر نشته دی. فخر کو دین هغه صرف په تقوا باندې دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام به فرمایل وی اے قریشو ستاسو خیال چې زبردن ستاسو سره سکوما غیر چاپیر خلک وړل کنه هر سړی د خپل ظلم رعایت دی چې ما د پیغمبر سره او د ملګرو سره سکړی دي هر سړی د خپل عمل مخ ته دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل اے قریشو ستاسو زما متعلق څه خیال چې زبردن تاسو سره سکوما هغه ورته وای زمونږ ته نیک روري او زمونږ نیک وراري زمونږ دا غنه کرور زوی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته زنن تاسو ته هغه خبره کومه چې یوسف علیہ السلام خپل ورونو ته کړی و
یوسف علیه السلام خپل ورونو ته ویل ویلا تسریب علیکم اليوم تاسو ملامت نه یې خیر دی په تاسو باندې ملامتیا نشته دی زه درته وایم چې لا تسریب علیکم اليوم په تاسو باندې هیڅ ملامتیا نشته دی اذهبوا فانتم الطلقاء زه تاسو کورونو ته تاسو ته زه اسم نام تاسو آزاد یې ما سره چې هر څه کړی دي ما تاسو څه کړلای معاف کړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایله بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره هغه چابیان د خانه کعبه وی نو چې څنګه وروته نو د خانه کعبه په دې صحن کې دغه تکي حرم کې کېناستو چې کېناست د نبی رسول الله چابیان پلاس کې داس پلاس کې اړولې علي رضی الله تعالی عنہ فاسد وی د الله پاک پیغمبر دا کنجانی مونږ لراکا خانه کعبه د چابیانی مونږ لراکا زکه چې د حجانو باندې د زمزم کول او بو زمونږ ذمہواری ده نو د خانه کعبه د چابیانی مونږ لراکا چې دام زمونږ ذمہواری شي دا مونږ ته حواله کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسونه ویلو د الله د طرف نه آیت نازل شو ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها امانت په خپل اهل ته واپس کوئ د الله پاک پیغمبره دا چابي چې تا د چانغه سیدا ستا سره امانت ته دا هغه چاته واپس کوي چې چا نه دی هغه سیدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي عثمان ابن طلحه شو مال وروړی هغه وروخته چې راغی وی هم دا چابيانی دی والا د خانه کعبه د چابيانی والا او دا ستا سره نه دا به تر قیامت پورې ستا سره استاد اولاد استاد خاندان سره وي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمای وی دا زنه درکوم دا الله درکړي دا زنه درکوم دا چا درکړي الله تبارک وتعالى درکړي الله آیت نازل کو چې ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها وهوندا چابیانی واخلا بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام حرم شریف کې ناشته د ماسپخین ټیم شو چې کله د ماسپخین ټیم شو د بانګونو اذانونو ټیم شو د ماسپخین د اذانونو ټیم شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلال څه شو مال بلال لګو ګورای خلک ورته بلال داده بلال روغتو وی بلال د خانه کعبه چت اوخه جو د ماسپخین اذان په وکا ماسپخین اذان په وکړه خانه کعبه چت اوخه دا بلال رضی الله تعالی عنہ د خانه کعبه چت اوخه تو او د ماسپخین اذان په وکړه اذان وکړه بیا چې د دې بلال رضی الله تعالی عنہ ځل چاته پوسکو بلال په مدینه منوره کې یقینا ته د نبی علیہ السلام مؤذن ته دلته اذان کوي ټیک شو خو د فتح مکی په ورځ باندې ستا په وهم ګمان کې دا و چې نبی علیہ السلام به ماته و چې په بیت الله کې ته اذان وکړه بلال رضی الله عنه فرمایي دا زما په وهم ګمان کې نه و دا زما په سوچ کې نه و چې نبی علیہ السلام به ماته و چې د فتح مکی په ورځ باندې د ماسپخین بانګ ته وایا اذان ته وکړه د ماسپخین وجه دا و ویماوی چې دلته کې ډیر لوی سرداران ناشتي ابو بکرم ناشته عمرم ناشته عثمانم ناشته علیم ناشته رضی الله تعالی عنهم اجمعین نور لوی سرداران د مکه ناشتي بلال خو په مکه کې د غلامۍ ژوند تیر کړی دی اخو دلته کې یو غلام پاتې شوی دی بلال ته نبی رسول الله سو چې راشه بلال ته اذان وکړي زما خو په سوچ کې دانه و خدای نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا انصاف چې بلال زما د مسجد نبوي مؤذن دی نو بلال به زما په بیت الله کې اذان کوي نو چې کله بلال رضی الله تعالی عنہ د ماسپخین اذان کو کنه نو غیر چاپیر الکان هم ولاړو نو یوسو الکان نو چې بلال رضی الله تعالی عنہ به اذان کو نو وی پیخي کولی د اذان نو هغه کې یو الک ابو محذوره نو چې کله بلال رضی الله تعالی عنہ به اذان کو کنه نو دبم پتی زبانی دا بلال رضی الله سره د پیخي به کول لکه څنګه دا واړه چیږي دغه پیخي د بلال رضی الله تعالی عنہ کولې دم اذان کو چې اذان ختم شو نبی رسول الله مال دا واړو ونیسي زما خواله راولې نو دی ونی ول صحابه کرامو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لې راوستو نو دی داسې رپیدل ابو محذوره ما خوي چې اوس پر باندې سزا اوري خو چې کوم سزا به نبی علیہ السلام راکړي کوم سزا به راکړي کنه نو ماته نبی رسول الله زما आवाज پکې لک خو غونټو ماته نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې شابه دا وخت چې کوم الفاظ ولا بیا وایا ایمان شو ولې چې شابه وایا وخت چې کوم الفاظ ولا وایا
ما اذان شروع کو چې الله اکبر کنه ما ته چې تیز وایا زه خو یریدم په کلاره مې ما ته چې تیز وایا ما په تیز شروع کو چې الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله دا اذان می شروع کو چې اذان می شروع کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام را لدی په دې سینه باندې لاس راو کاغو په دې سر باندې را لاس راو کاغو چې لاس راو کاغو ما ته چې الله پاک پیغمبر اشهد ان محمد رسول الله ما وی چې دا د الله رسول دی د الله پاک پیغمبر زه مسلمان یم دا کشان مسلمان شوم په دغه وخت کې د 14 کاله عمر بیا مې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل چې د الله پاک پیغمبر د بیت الله شریف مؤذن ما نه جوړوي د خانه کعبه مؤذن ما نه جوړوي چې زه به د اذان دلته کوم نبی علیہ السلام د مکه چې کمتن گورنر مقرر کو هغه ته وویل چې ابو محذوره بدلته کې مؤذن اذان بده تر مرګه پوری ابو محذوره رضی الله تعالی عنہ به دغلته اذان کړی دی خو ابو محذوره رضی الله تعالی عنہ بیا څنګه اذان کو اخکشان اذان به کو چې کوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کړی و یو ځل به په کلاره وي یو ځل به بیا پسوي په تیز وي ځکه چې دې یریده کنه د په کلاره کراوي وی اشهد ان محمد رسول الله نبی صلی الله علیه وسلم تیز وایا چې به په تیز وي نو دې زما اذان هم دغه شانتي دو بیا دغه شانتي اذان یو ځل به په کلاره وي بل ځل به بیا پسوي په تیز اواز سره وایرو نو تر مرګه پورې ابو محذوره رضی الله تعالی عنہ بیا د خانه کعبه سو مؤذن و دی بکی دغلتم مسلمان شو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خانه کعبه نه ماسپخین منځنه ورستو بیا طواف وکړو او چې طواف وکړو نو صفا غونډه تلا او صفا غونډه باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ادری د خانه کعبه ته مخ کو او ډیر دعاګانې اوختي ډیر دعاګانې اوسم طریقه ده کنه الله دې موږ ټول حج او عمره لبوزي چې د خانه کعبه نه طواف وکي کنه نو بیا به 2 رکعات مونږ وکي چې مونږ دی وکي بیا به د زمزم او بخ ډیر وسکي نو چې د زمزم او به د اوس کلی نو بیا به صفا غونډه ته لاړ شي نو چې د صفا غونډه ته لاړ شي نو الته به ودرېږي خانه کعبه بالکل مخامخ ته داسي حجر اسود طرف بالکل مخامخ ته چې صفا غونډه باندې ودرېږي نو طریقه در الته ودرېږي خانه کعبه ته ګور او د الله نه دعاګانی غواړه خو ډېرې دعاګانې اوختې د هغې نه وروسته بیا د صفا مروه په منځ کې څه شروع کړه دا اوس هم طریقه ده نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د صفا غونډۍ ته لاړ خانه کعبې ته مخ کو او ډېرې دعاګانې اوختې نو چې نبی علیہ السلام دعاګانې اوختې نو په انصارو کې یو انصاري صحابي اواز وکړ وی د الله پاک پیغمبر خپل کلی د فتح شو خپل علاقه د فتح شو اوس خو به ته په مکه کې پاتې شي او مونږ به پرېږدي نو دا د انصار صحابه مینه و د نبی صاحب سره د الله پاک پیغمبر تا خو خپل کلی فتح کوم مکه کنه اوس خو به ته د خپل خاندان سره دلته پاتې کېږي او مونږ به پرېږدي مونږ به داسې یوازې ځو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې ورته د आवाज واورید کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی اے انصار ووري زما ژوند مستاسو زما مرګ مستاسو زه په ژوند باندې مستاسو سره ما خو زه به د مرګ باندې مستاسو سره ما یره دا خبره چې انصار وورید کنه دغه د اغي د خوشالۍ صحت نو په دغه مکه کې چې نبی علیہ السلام خو موږ سره واپس مدینه منورې ته ځي ډیر زیات خوشاله شو په دې باندې انصار صحابه بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیعت شروع کړ د صحابه کرام سره راتلو مسلمانې د صحابه کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه کرام سره د سړو سره بیعت کو بیا د زنانه سره د بیعت نمبر شروع شو زنانه براتلی مسلمانی دی به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره به بیعت کو د زنانه د بیعت دوه طریقې وي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره یو طریقه دا و داس یو صادر به نبی علیہ الصلوۃ والسلام دروړې شو نبی علیہ السلام به صادر یو طرف ونیو زنانه به صادر بل طرف ونیو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره به بیعت کو یا به د پردې نه نبی علیہ السلام دی خو زنانه به د پردې نه اخواوي نبی رسول الله بیعت اغستو او یو طریقه په دام ذکر شوی دا چې نبی رسول الله سلام به یو لوخه د عبور وغوښتو پای کې به خپل لاس کې خودو بیا به غلوخه زنانه ولولې غوي به په غیبو کې خپل لاسونه
کې خودل عائشه بیبي فرمایي وی پردی زنانه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاس چرته په ژوند باندې نه د مسه کړي د نبی علیہ السلام د لاس مبارک سره د پردو زنانه لاس چرته نه دی لګیدل دا سینه چې زنانو به د نبی علیہ السلام په لاس کې خدا بیعت تک دا سینه دي شوی چرته نو بیا د زنانو بیعت شروع شو نبی علیہ السلام په زنانو په کوم خبرو باندې بیعت اغستو هغه د آیت مبارکه کې ذکر دي يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن هغه د آیت مبارکه کې ذکر دي نو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زنانو سره بیعت کو کنه نو د ابو سفیان خزه پکې مراله هند پکې مراله دا مسلمانی دا خودی په مخ باندې کپڑا چولی او پرده کړي و دا ډیره زورور زنانو مخ پټ کړي و وی مخ زکه پټ کړي نبی علیہ السلام ز او په جندم نو زما اسلام نه قبليږي ځکه چې ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تر سره ډیر ظلم کړی دی ما حمزه ډیر په بی دردی باندې شهید کړی دی ما د حمزه د اندامونو نزال امیل رخ کړی او غاړې ته مې چولې غړېدلې وسره ما نو کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پته ولګید چې دا هند د نبی زما اسلام نه قبلې نبی علیہ السلام نو مخ پټ کړی و نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زنانو نه بیعت اغستو نو اول ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خبر وکړه دا الله تبارک وتعالى سره به شریک نه جوړوي دا الله تبارک وتعالى سره به شریکو زنانو کو دا شرک لګ زیاتی دا الله تبارک وتعالى سره به شریکو نه جوړوي هندي داغه طرف نه आवाज وکړو دا الله پاک پیغمبر ټول عمر مګټو لوټو ته سجده وکړي سره راکړلو څه شي له شرک کو نه کو نن نه بادو ټول عمر خو ضرور ټیټ کړی دي نو سې راکړی سیندې راکړی نه کو نن نه باد نبی رسول الله حیران شو چې ډیره تیز زنانه ده بیا ورته نبی رسول الله او فرمایلو وی خپل اولاد به نه قتلوي خپل اولاد به نه قتلوي مونږ نه قتلو خو مونږ واړه رالو کړه تار له په جنگونو کې شهیدا او وجلوي نبی رسول الله حیران شو دا څنګه زنانه ده نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایلی خپل اولاد با نه قتلوي موږ خو نه قتلو موږ واړه رالو کړو په جنگ بدر کې رااله تام لکړلو نبی رسول الله بیا ورته غوونه کو بیا ورته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل وی زنا به نه کوي زنا به نه کوي وی د الله پاک پیغمبر چرته شریف خزي زنا کوي دې شرط لګول ته به ضرورت نشته دی دې ته ضرورت پاک دامن خزه او شریف خزه هم چرته زنا کوي چې تمه ته زنا به نه کوم موږ زناونه نه کوم نبی علیہ السلام حیران دي چې دا څنګه زور ور زنانه راغلي زور ته خبره کوم ما ته جواب هم راکړي بیا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل بهتان بنه لګوي او دا ټیک خبره ده چې بهتان ډیره غلطه خبره ده هندي ورته وي حضرت ډیره خپل اصلاحي خبره وکړه بهتان ډیر غلطه خبره ده بهتان به چرته مونږ په بل نه لګو بیا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل غلا به نه کوي غلا به نه کوي نو هندي ورته راي طرف نه आवाज کو زما خاون ابو سفیان لکشم د مال پیسې نه راکې نو که زه په پټه داغه د پیسو نه لګزان لراله منو د دې اجازه پي شوم د مال خرچې له پیسې نه راکې خو که زه داغه د پیسو نه په قدر ضرورت رااله منو ماته به اجازه دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوه شو چې غوی زما خاون ابو سفیان او نبی علیہ السلام پوه شو دا هند ده دی خو مخ پټ کړو کنه خو چې دا خبره د خلینو او ته زما خاون ابو سفیان لکشم د مال پیسې نه راکې نبی علیہ السلام په ته هندي یو د الله پاک پیغمبر زه هندي ما خو ځان مې زکه پټ کړو ما ته فتره کو تاسو په جنت به زما اسلام نه قبله ماستر تر سره ډیر ظلم کړی دی نبی رسول الله والسلام ورته فرمایل الاسلام يخدم ما كان قبله اسلام مخکنی ټول ګناونه معاف کوي خیر د چې زما تر سره ډیر ظلم کړی خو مسلمان نه اوسئ مسلمان یې بیا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل او بقدر ضرورت نزان لراغستې شي د خاوند د پیسو نه بقدر ضرورت ډیر به نه رالي او ځان له د ضرورت مطابق سامان راغستې شي الله بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکی خطه حرم تراکوش شو دویمه خطبه ویله چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام دویمه خطبه ویله په دې کې یو صحابي پاسې دو وی د الله پاک پیغمبر مونږ مدینه منورې ته تللی وو او د مکی مشرکین زمون په کورونو قبضه چولې دي نو مال خو زما کور پکار دی مال زما کورو
پکار دی غدي ابو سفیان خرڅ کړي په چا باندې نو مال کور پکار دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وګه کې دا خبره وکړه چې خبره ته وکړه دی غل کې ناس اسی ونه وی بیا مطالبه ونه کړه پته نه چاته پوسو کو وی ته نبی علیہ السلام په وګه کې سوي ماته نبی علیہ الصلوۃ والسلام په وګه کې دا فرمایل کنا چې غلې شه کو دا دی فری خود الله به د دې په بدل کې تعالی په جنت کې کور درکې دا کور دی پرې خو الله بدر له جنت کې صدر کی کور ایمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي الله پاک پیغمبر دا مې پرې خدای مال په جنت کې کور مال په جنت کې کورو بس چې څومره مهاجر صحابه کرام او دا خبره ورده وی الله پاک پیغمبر مخبل کورونه دوی ته پریخي خیر ده کو دوی خرڅ کړي دي کو قبضه په چولې موږ ورته څه کړي دي پریخي دي صحابه کرام پری خودل بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام عام معافی وکړه وی تاسو ټول معافی خو یو څو کسانو چې داغي متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی دا خو چې کم ز اومنتل دا قتل کړي یو څو کسان داسې دوی ته معافي په فتح مکه ورځ باندې نه و نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی دوی خو چې کم ز کې اومنتل دوی قتل کړي پاغه کې یو د ابو جهل زوی اکرمه رضی الله تعالی عنه هم موجود اکرمه د موجودن ګور پلار خو ابو جهل د نبی رسول الله ډېر سخت دشمن خو دا زم د نبی رسول الله ډېر سخت دشمنو دمم د نبی رسول الله ډېر سپکاوي کو نو نبی رسول الله یو څو تن خو درو وی کو دا حکم زې اولیدل دا قتل کپای کی یو څو کو اکرمه نو چې اکرمه دا خبره ووریدا چې زما د مرګ حکم نبی رسول الله والسلام کړی دی د مکې نه او تختید د مکې نه او تختید لا مدین ته الته کناړو دلته کې خزه چې کوم او د اکرمه رضی الله تعالی ام حکیم دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام لراله مسلمان شو خزه مسلمان شو چې مسلمان شو اذا الله پاک پیغمبره زه د اکرمه خزه ما زما خاوند د قتل حکم تا کړی دی کو زاغه فنا ورکم زه فنا ورکول شم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي اے ام حکیم چې تخپل خاوند ته فنا ورکای بس زما د طرفه وتم فنا ده نبی علیہ السلام اخلاق ته ګوره کنه تا ورته پناه ورکړه زما د طرفه ورته پناه ده د ام حکیم روانه شو په خپل خاوند پس مدین ته الته کې د اکرمه رضی الله تعالی تختیده د کشته ته وخت چې کشته ته وخت کشته په دریاب کې وبو راواغسته داسې بس دکی شروع کړ په ډوبېدو شو چې کم د کشته مان کیو خلکو چې کړی یا لا تو منات غزا ته چې کړی خپل بوتانو ته چې کړی نه د کشته غمان کی ورته وی دي خلکو ته دلته کې عزا او لات او منات کار نه کوي الله ته چې وخی الله ته چې وخی چې کلم کشته دا او بغړه وړ راولي به موږ الله ته چې وخو نو اکرامه وی ما په الته کې سوچ وکړو چې دا الله ته منات په دریاب کې کار نه کوي نو په وچه بس کار وکي نو چې الله موږ په دریاب کې کار کوي نو په وچه براله نه کوي نو دغه پیغمبر نبی عزت تختم چرته هم مونږ ته دغه چې الله رب لا تمنات مرابلای په کشته کې می دا قصو کو الله ما ته خلاصې را کو نزب په دغه پیغمبر باندې سره ورما ایمان وروم دا قسم وکم بهر الله دغه دریاب نه ورته نجات ورکو وی چې و چې تروته چې قتل می پدې کې ام حکیم را پسې را رسیدله خزه می را پسې را رسیدا ایما ته چې ګورای کو د دنیا بل سرته مور سي کنه په تختیدو باندې خو د هلاکت نه نشي بچ کېدی د الله د غریب نه بچرته زی راشه په دغه پیغمبر باندې ایمان راوړه او زه خو مسلمان شوم ما په ایمان راوړې دي ته په ایمان راوړې او ایمان در له پناه مغستی دا څوک درته سوال شي ناراضه ویخه اکرمه رضی الله عنه خزي ځان سره روان کو اکرمه رضی الله عنه فرمایي په لار مې مطالبه وکړه مسافری و نو ما ته کوروالي مطالبه وکړه دې راته چې را نږدې نشي زه مسلمان یم او ته کافری زما ستاسو ملاوي دي جایز نه دي زه حیران شوم چې دا څنګه پیغمبر دی زما خزي ته وګوره وسو کنه نو به هر حال ویرو رسید نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواله خو چې لا راغلی نو دا غینه مخکې نبی علیہ السلام صحابه کرام ته فرمایلی اے اکرمه را روان دی د ابو جهل زوی او مسلمانیږي نبی رسول الله وحی وکړه اکرمه را روان دی د ابو جهل زوی مسلمانیږي خو پلار ته ګوره بدرد اون وای زکه وی د مړو چې څوک بد بیانې ناغي باندې ژوندو ته تکلیف میلاویږي
د مړو چې څوک بد بیانې کنه کور څومره بد سړیږي خو ژوندو وارثانو ته پیسه ملاویږي تکلیف ملاویږي نو اکرامه را روان دی مسلمانۍ کې خو اسې نه چې تاسو په مجلس کې د ابو جهل بد وایي ځکه د هغه پلار دی هغه ته پیسه ملاویږي تکلیف به میلاو شي د نبی رسول الله والسلام مجلس ته رسیدل ښځه پرده کړې سیټ ته ولاړه د ام حکیم او اکرامه رضی الله تعالی راغی د الله پاک پیغمبره ته ام حکیم ته زما د پاره پناه ورکړې ده ام حکیم ما ته پناه راکړې تا ورته ویلي دي چې او پناه ورته ورکړې نبی اسلام او ما ویلي دي تا ته پناه ده تا ته څوک څه نشي ویلی د الله پاک پیغمبر زه راغلی یم چې ایمان راوړم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ویل اسرا دی خوګه اکرمه رضی الله تعالی کلمه ولا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله کلمه ویل مسلمان شو بیا اکرمه رضی الله تعالی فرمایل اذا الله پاک پیغمبر سمر مال می چې د الله خلاف لګول دي کنه داغه دچن بوز د الله فلا رکه لګو د الله فلا رکه وای لګوم او سمره چې د الله او د الله د رسول خلاف جنگیدل کنه دومره به اوس د کفر خلاف جنگیږم او دک اکرمه رضی الله تعالی بیا د ابوبکر رضی الله تعالی په دور خلافت کې شهید شو او چې کله جسم مبارک او قتل شنو د نیزو د غشو او یا زخمونه په موجود د ابو جهل زوی دی بیا مسلمان شوی دی دی وجنه یوزل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ام سلمہ رضی الله تعالی فرمای ما ته یوزل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې ام سلمہ خبري ما چې نه ما په خوب کې ابو جهل د پاره په جنت کې یو غنچک ولیدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته فرمایل چې ما د ابو جهل د پاره په جنت کې یو غنچک د میوه ولیدو چې کله اکرامه مسلمان شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې غنچک د میوه اکرامه دا اکرامه دا د غزوه و د سکیدو مسلمانې دو الله تبارک وتعالى زکه او په فتح مکی په ورځ باندې د اکرامه رضی الله تعالی د لاسه یو مسلمانوم شهید شو د کافرو کنه په مسلمان حمله وکړه غي شهید کو دوه تر مسلمان شهید شو په کې یو د شهید کړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خبر راغی هغه پلان کې صحابي چې هغه د ابو جهل زوی شهید کو اکرامه شهید کو نبی علیہ السلام په خندا شو قاتل مقتول دواړه جنتیان دي قاتل مقتول دوار جنتیان دي صحابه کرام حیران شو چې نبی علیہ السلام څه فرمایل مقتول خو ځکه جنتی چې مسلمان دی قاتل خو کافر دی اکرامه دی نو نبی علیہ السلام په خندا شي قاتل مقتول دوار جنتیان دي دا ځکه چې نبی علیہ السلام په فتوا او وحی او تملا شي وا چې اکرامه برازي او سبب کیږي مسلمانېږي با نبی اکرامه رضی الله تعالی هم د فتح مکه پر ورځ باندې شو مسلمان شو د دې فتح مکه نه موږ ته لوی سبق میلاو شو سبق سم میلاو شو نبی علیہ السلام ته کافر سمره تکلیف رسول دومره به موږ ته چې زموږ دشمن را رسولې د وطن نیستلیو لورګان را زخمی کړی دي ملګری را په تودو شګو سملولې دي غلامان را د ملګرو نه رخ کړی دي نور ته دشمنی د وجه نه طلاقونه میلاو شوی دي کم تکلیف نبی علیہ السلام ته نو میلاو شوی په مکه په ورځ باندې خو چې د نبی علیہ السلام غلبه فراله کنه نو څه فرمایي نبی علیہ السلام لا تسریب علیکم اليوم پتا سو اس ملامتیا نشته زې ما معاف کړی ما څه کړی معاف کړی زهران هم په خپل حالت باندې په جرګه کې بتلاړ شي چا د پاره کنه سوال منت پورته کوي نه درته جواب کې څه وي الله دې فنا راکړي الله دې فنا راکړي کفر خبرې پکې کوي بعضی وی که غپلار می د قبر نه را پاسې نه معاف کوما او که د الله پیغمبر را پسې راشي نعوذ بالله نه معاف کوما بعضی وی کو الله پکې را کوشي نه معاف کوم نعوذ بالله دا کیږي کنه کیږي دا خبره دا چې څوک کې د دې دا نه وي چې زه مسلمان یم په دې ټیم کې ښا دې ځان ته بیا مسلمان نه وي دوباره دې کلمه وي ته دې اسلام نه وته دي چې الله را پسې را کوشي کو د الله پیغمبر راشي زه دا خبره نه منم په دې سره د مسلمان نه پاتې کیږي زه ورته ته د الله د پیغمبر نه ډیر غیرتی د الله پیغمبر له چې څوک راغله ما معاف کوي ما معاف کړی پتا پسې جرګه راغلی ستا په دیره کې ناسته ده سوال درته کوي منت درته کوي ته نه معاف کوم نه معاف کوم نه معاف کوم ما سره دا کړی ما سره دا کړی دي د الله پیغمبر ډیر غیرتی دی غي معاف کوي موږ د امتیان یو تا پسې جرګه را لا سړی معاف راغی ته مسکا معاف کا
الله تبارک وتعالى بد دې اجر درکې الله تبارک وتعالى بد دې بدله درکې الله تبارک وتعالى دې موږ د نبی رسول الله والسلام په طریقو باندې روان کړي واخر دعوانا ان داسې بیانات او واقعات اوریدلو لپاره ماجد اسلامک سټوډیو 11 چینل سبسکرائب کړئ घंटे वाला निशान क्लिक के چې हमेशा د مولانا هاشمی سے په आवाज باندې داسې بیانات واقعات تاسو مهلا راځي ولو ملګرو سره یې د ثواب په نیت باندې شیر هم کې کمنټس کې سبحان الله ماشاءالله الحمدلله هم لیکه والسلام